ایم پی ای هغسې ښکلی یو سړی د هغه شکل ته چې ته وګورې سړی ته نه متاثره شي چې دا ایم پی ای دی که ایم این ای دی قسم دی زه دې سړي ته وګورم زما پې دا مینه نه ماتېږي چې دا سړی دی که دا ښځه ده او که پیر نه کوي او که 804 کوي او که 813 کوي دا سره زمونږ څه کار نشته خو موږ عوامو د دې په مد کې د عوامو رژیم نه روپۍ ځي دا د نن او د پرونه ورځې خبره نه ده دا څومره ټایم خبره ده دلته موږ ته ډېر غټ تکلیف دی دلته عوامي نیشنل پارټۍ له هغه ورځي چې خپل حق د خپل عوامو حق چې کوم دی موږ په زور باندې غشتي شو بیا د دې 2 میاشتو نه دا پول خراب دی پوره 2 میاشتې شوې زمونږ ایسي صاحب بالکل ښه ودلی موږ به دا ټول د جولس په شکل باندې روزو او موږ به د شوقدر چوک چې کوم دی هغه بندو او موږ به د ټولو عوامو ته دا ښیو چې نه بېبې ده نه لالا د سرحد وزیر اعلی نن هغه حیثیت زما ایم پی ای ته حاصل دی احتجاج خو دې لپاره موږ کړی چې زموږ دا روډ دی او ډېر کافي ټایم وشو دلته ګاډي په ګنټو باندې ولاړي دلته دا پول هم مات دی دلته د پول دا ځای کولا وهل هم غواړي دلته دا د شوي بوټی ولاړ دی د غستن ده دلته یو معمولي کم روډ دی دا د پیر قلعه د رضاکو چې کوم بایپاس دی د دې کومه داخله ده دلته د څومره ټایم نه دلته موږ را مسله ده که دلته څوک مریض راشي یا دلته چا ایمرجنسي دلته په ګنټو باندې ګاډي ولاړي دلته را مختلفو پارټو والا دي څوک په دې باندې اکشن نه لري نه پې زموږ ګورنمنټ اکشن لري دا د نن او د پرونه ورځې خبره نه ده دا څومره ټایم خبره ده دلته موږ ته ډېر غټ تکلیف دی یو ځل نه لس ځله نه هغوی ته هم بار دا خبره کړې ده چې مهرباني وکړئ په دې شي باندې لږ دغه وکړئ چې دا کار زموږ دا شی برابر شي دا زموږ خبره نه ده دا د ټولې علاقې او دا د ټولې ضلع مومند او د ټولې ضلع چارسدي خبره ده پوره من احتجاج دی مختصر زموږ 2 ورځو کې په دې دا مسله زموږ حل نه شوه موږ به انشاءالله بیا غټ احتجاج کوو روډ به بندو هله به موږ روډ کولوو چې زموږ مسله په هغه ځای یو ذمهوار کس زموږ ذمهداري والي دا اوس دا پولم دی او پول سوری شوی دی او د دې غم نه کوي په دې کې سبا له غټه حادثه کېدلی چې ځکه چې دا خو تقریبا چې د 8 لکو پورې آبادي به د باجه وړي دغه رنګ شپږ اتیا لکه آبادي 7 لکه تقریبا دا د مومندو ده نو په دې باندې په لکونو خلک د ورځې تیریږي او راتیریږي نو په دې کې بیماران هم وي په دې کې سټوډنټس وي په دې کې معذوره هم وي په دې کې مشران هم وي سپین سپین سرې زنانه وي په دې باندې او د دې روډ په وجه باندې هغوی ته ټولو ته مشکلات دي نو د دوی خو چې کومه دا موجوده د 1214 کال نه چې کوم ګورنمنټ دوی دوی دا خلک چې کم کېنولی شوی دی نو د هغوی خو پریورټي دا نه ده د هغوی دا مقاصد دي چې څه عوامي مسله حل شي یا د څه عوامي کار وشي یو کډلې شربولی ټول رواني کله په اسلام آباد کې احتجاج کوي کله په بل ځای کې کوي یو پیر نه را پیدا کړی دا ټول څه جادوګر مادوګر خلک دی د دوی خو نه څوک په دغه پوه شو نه څوک په کار باندې پوه شو 14 کال دی الټه باندې او بیل ماشوم د دې صوبې دومره قرضدار یې چې د دې قرضونه وتل هم مشکل دي اوس په کېدای شي چې نور خلک وایي چې ته خپل د ملک نه راځې دلته کې بل ملک ته راتښتې نو مطلب دا صفایي را راوړه چې تا باندې خو څه قرضه مرزه نشته دی نو سبا هغې ته هم خلک ګیر کړل په خپله د دوی لیډرشپ ولې په دې لار باندې امپیګان نه تېرېږي دا خو مین شاهراه ده دا خو د کابله پورې په دې باندې د اوسه پورې ګاډي تلل افغانستانه پورې د افغانستان شاهراه ده او ته پکې یو معمولي کډه بېګر دې نه بره ورشي د مومندو دغه بل روډ وګوري هغه ځان له تباه او برباد دی هغې هم له 7 کاله وشو کار پې شروع دی خو کار پې نه کېږي نو دا خبره ده چې اوس دا عوام دی او ټوکن احتجاج عوامي نیشنل پارټۍ دلته کې کړی دی او دا ورته خبرداری ورکوي
چې فیل پور دي دا مسله حل کړي که نه دا مسله نو په ورانو روډونو یا په ورانو پولونو باندې به بیا زموږ عوام راباسو خلک به بینه پر موږ خپل خلک نور نشو ضایع کولی چې دا دې په کندو کې لویږي او دا دې په نیرونو کې رواني او یا دې دا په ګنټو باندې د یو چوک او د یو معمولي کار په وجه باندې هلته کې ولاړ یو دوی دې په ګنټو باندې انتظارونه کوي د خلکو ضروري مسلې وي نو دا خبره ده چې دا ورته وایو چې دا فیل پور په دې باندې اکشن واخلي او دا زر تر زره او یا دغه رنګې نور که کوم کارونه وي او میسنګ وي او هغې نه عوامو ته تکلیف وي نو مهرباني دې وکړي هغه دې راشي او د کنسرن ډپارټمنټ کنسرنټ ایم پی ای وي که ایم این ای وي چې د دوی ذمه وار وي که سنیټر وي او که پیر نه یې کوي او که 804 یې کوي او که 813 یې کوي دغه سره زموږ څه کار نشته خو موږ عوامو د دې په مد کې د عوامو رژیم نه روپۍ ځي ټماټر نه واخله د ستا د دې کمیس د تڼۍ نه واخله د صادر نه واخله د ټوپۍ نه واخله د کتاب قلم او د ساین بورډ او د هر څیز نه په دې ټیکس کټ کېږي نو دا د عوامو روپۍ وي بیا د عوامو روپۍ ولې په عوامو باندې نه لګي د افسوس خبره خو دا ده نو دا ټوکن احتجاج ورته نن عوامي نیشنل پارټۍ دلته کې په دې مقام باندې وکړه چې چېرته دا مسله راغلې ده آینده دپاره به بیا دا داسې معمولي احتجاج نه وي بیا که دا روډ عوامي نیشنل پارټۍ بند کړه بیا دې مهرباني کوي ځان له څوک چې په کومه لار باندې تللی شي بیا به دا د هغې پورې بند وي چې څو پورې دا موږ په خپلو لاسونو په خپله باندې نه جوړ کړی د دې 2 میاشتو نه دا پول خراب دی پوره 2 میاشتې شوې زموږ ایسي صاحب بالکل ښه ودلی دا ونه ده مکمل دی د داسې دا روډ بند دی غټه مطالبه ده د قوم ده د دې ځای ده چې دا ونه لرې کړي دا کمبه ده د بجلي پکې نه 15 کاله شول چې بجلي نشته دی دا وروسته کې د دې پول ډیزاین جوړ شوی دی په هغه ډیزاین باندې دا پول جوړ نه شو اوس زموږ دا مطالبه ده چې دا کډه چې کومه ده اوس پکې جګړې مو شوې تاسو ګاډي هم دغه کړل دا دې سمه کړي که نه سمه مال دې راشي دې جومات کې دې 1 لک روپۍ دا ایسې کېږي باقي خرچه به پرې زه وکړم 15 کاله وله زه ګارنټي ورکوم چې دا پول به نه ماتېږي که دې ته وایي او که دا وایي چې دا ټول پول به سمو نو هغه به هغې کې ډېر وخت لګي نو مهرباني دې ایسي صاحب وکړي زه به پخپله دلته مهرباني دې ایسي صاحب وکړي زه به پخپله دلته کښېنم بوک هړتال به کوم که ما سره دا قوم ودرېږي که نه که په ما دا خلک خفه کېږي او دا ملک او دا ایس یو مسلمان یم په ما خفه کېږي که نه راباندې خفه کېږي دلته به مړم شم په دې کنډه کې دې ما ور واچوي چې د پیر کاله اهمیت دا دی چې څنګه چارسدې نه 4 روډونه وتې دي نوښار نسته تنګي او پېښور ته داسې دا په 4 طرفونو خور ځای دی پیر کاله یو خوا ته نه مومند همیشنی ورسک ډیم ته ځي بل خوا ته لزاق ته روان دی بل خوا شبقدر ته ځي او بل له ټولو نه هم مومند له باجوړ ته روان دی مومند نه دلته قیمتي کاڼې راځي ایجنسي او ټول ټیکسز پې دوی اخلي په دې باندې چې کوم دی دا خرڅ کېږي او زه د یو ټیکنیکل سړي په حیثیت چې دا پیر قلعه شبقدر روډ د دې ځای ټایم نه کېږي لږ 15 کاله کېږي چې د دې ریهیبلیټیشن شوی دی آیا او په کتابونو کې زما دا ملګري دا خو سیاست کوي خو خبره دا ده چې د پول او د برج جون چې دی دا کم سے کم 50 کاله کم سے کم بلکې 100 ایئر دا پکار دی د بلډینګ 50 سال پکار دی د پول 100 سال پکار دی آیا د خپل 15 کاله ولې پوره نه کړی شو د ټولو نه اول دا تپوس پکار دی دویمه دا ده چې دا روډ چې دی دا زمونږ د خیبر پښتونخوا د های وے اتھارټي لاندې راځي دا جوړ شوی دی د اوسه پورې نه د دې ایم ډي راغی نه چیف انجینیر راغی نه ډایرکټر های وے راغی نه سی این ډبلیو چیف انجینیر راغی نه د دې ځای هغه موږ به یو ناره واله چې نه بیبیله نه لالا د سرحد وزیر اعلی نن هغه حیثیت زما ایم پی ای تحصیل دی ایم پی ای هغه چې ښکلی یو سړی د هغه شکل ته چې ته وګورې سړی ته نه متاثره شي چې دا ایم پی ای دی که ایم این ای دی قسم دی زه دې سړي ته وګورم زما پې دا مینه نه ماتېږي چې دا سړی دی که دا ښځه ده نه ترې نه څوک شرمېږي نه ترې نه یریږي نن مشرق اخبارو چت کا د ډی خان لپاره څونه ټینډرې لګېدلي دي که دی ما ته وایي چې صوبې سره فنډ نشته ولې ورسره نشته ته ګوره چې نن د ډی خان لپاره سپیشل پولیس ورته کېږي سپیشل تاڼې جوړېږي انټي هغه جوړېږي مطلب زما د ضلعې لپاره څه شی دی
دلته چې دا کوم بوتان موږ کینولي دي د خدای خاطر وکړئ آینده دپاره د خلک وپېژنئ هغه خلک یې سملو ته ولېږئ چې هغه ستا د حقوقو تپوس کولی شي دا یو ډېر لوی اکسیډنټل ځای دی د دې ځای دی کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو او تاسو ته ښکاري دا ریډیزایننګ د دې پکار دی او دا شوه ځینې ایستل پکار دي دلته مطلب دا دی چې یو بل کلوټ پکار دی چې هغه ټریفک دی ډایرکټ دی خو پیر کلا باندې ځي او نور دی په شب قدر باندې ځي د دې مسئلې اوسه پورې نه چا تپوس وکړ نه تپوس والا څوک راله نه د نورو پارټو مشران راله نه چیف منسټر صاحب څوک مقرر کړه چې راشي او د دې ځای تپوس دې وکړي مهرباني دې وشي زموږ په دې مطالبه یې غور وشي او که چېرې غور پې ونه شو نو موږ دوی له 15 ورځې نوټس ورکوو 15 ورځې پس به انشاءالله په دې مقام باندې زه او زما ملګري په کثیر تعداد کې بلکې د ضلعې په سطح د تحصیل په سطح به موږ احتجاج کوو تر هغه ټایمه پورې به کوو چې څو پورې دا کلوټ ټیک شوی نه دی او زموږ د ټرافیک مسله حل شوی نه ده دا تقریبا موږ په دې لار باندې زو راځو د دې 4-5 میاشتې شوې دا پل ډیمیج دی اوس دا ذمہواري د حکومت وخت جوړېږي چې یاره دې باندې چک اینډ بیلنس وساتي بل دا روډ چې کوم دی دا اوس جوړ شوی دی خو تاسو دا بایپاس وګورئ نو دا هم د ټوټ پوټ شکار دی هغه هم ټول مات شوی دی په دې لار ګاډي پې نشي تللی دلته کې وګوره دلته د سکول ماشومانو ته تکلیف دی غریبو خلکو ته تکلیف دی خویندو میاندو ته تکلیف دی نو زمونږ خو د حکومت وخت نه او بیا د متعلقه ډپارټمنټ نه فرنټیر هایوے اتھارټي بل دی کې د اریګیشن دا چینل دا د دې چې کوم دی دا په غلط سایډ باندې جوړ شوی دی د دې دا دغه چې کوم دی تاسو وګورئ د بجلی دا پول زو دا نو دا چوک چې کوم دی دا جوړ شوی غلط دی جوړ شوی غلط دی چې دا جوړ شوی غلط دی اتوماتیکلی بدل ترشم جوړیږي دلته بدغم جوړیږي نو دا ګوره د دې په بهر دنیا کې د دې یو خپل یو میکانیزم اول نقشه جوړ شي اول بیا د هغه فیزیبিলিټي تیار شي هغه هر سوچ نو دا غي نه پس پاغه کار کی دلته کې اندیر نګری د چا څوکړل خو صرف دا ډیولپمنټل کار باندې پیسې خپل دي ټیکدار پکې خپل ګټي کمیشن پکې غشتي کیږي دغه کیږي ډپارټمنټ والا نو دلته کې بیا روستو غریبانو خلکو ته تکلیف او تاسو د کار معیار تو ګورئ چې درو میاشتو کې دنه پول څنګه ډیمیج شو بیا هغه ډپارټمنټ راځي نه چې یاره دا کار کم ټیکدار کړی دی کم ډپارټمنټ کړی دی چې هغوی راشي او د خپل کار وګوري چې یار دا خو واپس ډیمیج شو دی باندې په کروڑو روپۍ زموږ د غریبانانو د غریبانانو خلکو د ټیکسز نه دا دغه نه کټ کیږي او دا همداسې دا خلک او دا ادارې لوټکۍ لګیا دی زموږ د صوبه تاسو وګورئ کوم حال ته ورسېده یو اداره کې فند نشته یو اداره کې تنخواګانې نشته ایجوکیشن زموږ تباه دی هیلث زموږ تباه دی روډز زموږ تباه دي په تاسو وګورئ دی 11-12 سال د حکومت شو تاسو پکې ماته یو ډیولپمنټل کار نشي کولی یو روډ شپږ کاله کې جوړ شي یو روډ شپږ کاله کې جوړ شي اووه کاله کې جوړ شي او چې 2 میاشتې تیریږي هغه روډ واپس ډیمیج وي نو دې باندې چک اینډ بیلنس پکار دی او که فرض که دا قسمه حرکات روان نو که نور څوک کوي او که نه کوي انشاءالله د دې غریب عوامو دپاره د دې خلکو دپاره د خویندو میاندو دپاره د دې شب قدر د عوامو دپاره د دې سکول د بچو دپاره انشاءالله عوامي نیشنل پارټي به په هر پلیټفارم باندې اواز اوچتوي خو زمونږ دا خبره دوی وانه غشته او دې باندې فوري کار شروع نه شو نو انشاءالله موږ به ټوله پارټي اکټیو کوو او بھرپور احتجاج په دې شب قدر کې به کوو او دا ټول چوکونه به موږ بندو او خپل حق ځکه چې موږ دې ته دا جوړی چې موږ خپل حق ګینه په زور والو نو بیا عوامي نیشنل پارټي له هغه ورځي چې خپل حق د خپل عوامو حق چې کوم دی موږ په زور باندې غشتي شو بیا زه د تحصیل په د جنرال سیکرټري په یو حیثیت باندې وایم چې دا څومره خلک راغونډ شوي نو دا د عوامو د مفادو لپاره راغونډ شوي مونږ دا یو خبره کوو چې دا کم حکومت دی مونږ د دې نه دا غوښتنه کوو چې دا کم تکلیف دلته